بسم الله الرحمن الرحیم. د وړوکي اختر د مونځ طریقه هغه صدارنګ ده چې اول به چې دی مونږه نیت وکړو او نیت چې دی نو کاغه مونږه په خپل باندې چې دی په جبه سر وکړو ان شاء الله العزیز دا به ډیره بهتر وي. او نیت دا دی چې نیت کوم د زړه د خلاصه 2 رکعات واجب مونځ د وړوکي اختر سره د واړو تکبیرونو په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې خاص الله لره مخمي د کعبه شریف په لور کو الله اکبر. نو کله چې دا نیت وتړ ویل شي نو امام به چې دی نو تکبیر وایي، امام به غوږونه لاس ویسي او مقتدیان به هم چې دی غوږونه لاس ویسي، بیا به امام هم او مقتدیان هم دوی به ثنا وایي، یعنی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرك. د ثنا نه پس به امام تکبیر وایي، غوږونه به لاس ویسي، نو د هغې سره به مقتدیان به چې دی نو هم غوږونه چې دی هغه به تکبیر به ووایي او غوږونو ته به لاس ویسي. بیا به دوی دا لاسونه په نامه باندې تړي نه، بلکې دا لاسونه مو بالکل لاندې زوړن پرېږدي. بیا به امام دوباره چې دی تکبیر ووایي او د امام سره به چې دی مقتدیان چې دی هم خپل لاسونه غوږونو ته ویسي، بیا به چې دی دا لاسونه لاندې زوړن پرېږدي او دوی به په نامه باندې نه تړي. په درېیمه پیره باندې به بیا امام تکبیر ووایي او مقتدیان به ورسره هم چې دی لاس چوت کړي او امام خو به چې دی چوتوي. چې امام کله لاسونه چوت کړل نو مقتدیان به ورسره د درېیم تکبیر نه پس چې دی نو لاسونه غوږونو ویسي او بیا به چې دی نو دا لاسونه زوړن نه پرېږدي بلکې دا به په نامه باندې کېږدي. بیا به چې دی امام به چې دی نو هغه به سوره فاتحه ووایي او بیا به چې دی قرت وکړي. په دې طریقه باندې به چې دی بیا هغه رکوع له لاړ شي، رکوع نه پس به بیا سجده څنګه چې عام مونځ کوي. بیا چې کله امام دویم رکعت ته پاسي نو د دویم رکعت کې به امام چې دی نو هغه د سوره فاتحه ووایي، مقتدیان به چې دی هغه به خاموش ولاړي او بیا به ورسره چې دی نو هغه قرت وکړي. د سوره فاتحه او د قرت نه پس به امام چې دی نو بیا 3 تکبیرونه وایي او په 3 تکبیرونو کې به چې دی امام غوږونه لاس وړي، مقتدیان به ورسره هم وړي. چې کله امام غوږونه لاس وړو نو مقتدیان به ورسره هم چې دی خپل لاسونه وړي. یو پیر به تکبیر وشي، غوږونو ته به لاس ویسي، لاسونه به زوړن پرېږدي مقتدیان هم. بیا به په دویم تکبیر باندې هم دغه او په دریم تکبیر باندې به چې دی نو بیا هم امام چې دی غوږونه لاس ویسي، مقتدیان به ورسره هم ویسي، لاسونه به چې دی داسې زوړن پرېږدي او بیا به چې دی د دریم تکبیر نه پس امام به چې دی بل تکبیر ووایي د رکوع دپاره او رکوع له لاړ شي. بیا باقي مونځ چې دی نو بیا په هغه طریقه باندې پوره کول دي څنګه چې دی نو موږ عام مونځونه رخ کوو. چونکې په دې کې دا تکبیرونه راله نو د تکبیرونو سره چې دی نو لږ معمولي سړی غلطي دي شالان کې غلطېدل نه دي پکار، خو بهرحال په کال کې دا مونځ یو پیره یا 2 پیرې راځي د وړوکي اختر یا د غټ اختر. نو د دې وجې نه مونږ مسلمانان اکثر په دې کې غلطي